سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ مبارک با تاسو اوریدلی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د فارس نه راغلو ایران د خپل واقع بیانای او وای ماته الله رب العزت هدایت را نصیب کو لیکن د ډیرو مشقتونو او د ډیرو قربانونو بعد ویزا د فارس د شاهي خاندان سره ما تعلق لرو د بادشاہانو کوم کورنۍ چې نو ما د بادشاہانو د کورنۍ سره زما تعلق زما پلار یو مالدار سره او مونږه آتش پرست د ور عبادت چې دا سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ساسو په ذهن کې دي دا هغه صحابي دی چې دا غزوه خندق په موقع باندې چې کله غزوه احزاب یا غزوه خندق دا دوه نمونه دي په دغه موقع باندې چې ټول سونه قبایلو دارا غونشي او په مسلمانانو باندې په یړ حمله کوله په مدینه منوره باندې حمله وا حتی تر دې چې په مدینه منوره کې چې کوم منافقین او يهوديان دا وسره یوځي شو د دې وجې نو دا احزاب وای احزاب د حزب جمع ده او حزب ویل کېږي ګروپ یا ډلې ده نو دا ډېرې راجم شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو سره مشوره وکړه ای زما صحابو سوکو داسې چرته جنگ نه دی شوی دا کم چې وس کېږي ځکه چې ټول قبایل یو ځای شوي دي او په مونږ یو څو کسانو باندې چې زموږ تعداد ډېر لږ دی او په مونږ باندې حمله اور کېږي نو مونږ به مقابله ونه کوو لہذا مشوره راکئ رائے راکئ چې څوک دا د یو طاقتور سړي نښه ده دا یاد لرئ مشوره کول دا د یو طاقتور سړي نښه ده کوم سړي چې وایي که نه زه په هر څه پوه یم دی اکثر خطا شي بیا سره ماتې نه بیا وایي یاره مشوره مې مونه وکړې او پکار دی چې مشوره مې کړې نو مشوره کول دا طاقتور سړي نښه ده خپل ملګري په اعتماد کې اخیستل دا د یو قابل شخصیت نښه ده چې د خپل ملګري په اعتماد کې واخلي په مشوره باندې کار وشي کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خدای الله رب العزت د طرف نه وحی راتلی الله رب العزت د طرف نه وحی راځي فرشته راځي له صحابه وړو ضرورت هم نو او د جنگ تم ضرورت نه و چې دا دومره صحابه به لګیا دي شهیدان کېږي یو فرشته براغلی و او صرف یو کې به وهاله او الله رب العزت د دې صحابو د ایمانونه د دوه قربانۍ د ټول دنیا ته خودلې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری داسې نو څو صحابه وي مونږ هم چرته داسې جنگ نه دی کړی عجیبه بنده کې جنگ دې څه بګاو پریشان شو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ پاسه دې د الله رسول زما سره یو آیډیا ده زما سره یو رائے ده که تاسو مخې چې پېښ کړئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل هوا سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې کله زمونږه د اهل فارس داسې جنگ راشي او دا تاسو په ذهن کې دي چې په هغه وخت کې سوپر پاور روم او فارس دا دوه قوتونه داسې وو چې دا سوپر پاور وي زمونږ چې کله جنگ داسې راشي نو موږ داسې کوو چې یو غټ خندق یو غټه کند د ځان نه چار چاپېره وکړو نو دا دشمن په هغې باندې اول خو راوړېدی نه شي که څوک د راوړېدو کوشش کوي نو موږ یې په غشو باندې وولو ختم یې لہذا زما رائے دا ده چې دا خندق دغه شانوم د ځان نه چار چاپېره وکړو نو دا به وشي اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته نه وایي کینه مړه ته پس پوهېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل ملګري د رائے قدر کوي عزت یې کوي دې سړي صحیح خبره وکړه بھائی دا سلمان د فارس نه راغلی دی خو ګورې دا زمانه دی السلمان مني اهل البيت دا زموږ د اهل بیت نه دی ګورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول ډېر مقام ورکو عزت یې ول ورکو دغه په مشوره باندې د عمل وشي سلمانه مونږ ته ګورې دې معلومات نشته چې څنګه کنه لیکيږي او په صحیح حساب سره نگرانی به ته کې کار وتا والو د بته کې بهرحال سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمای و مونږ د ور عبادت کو زما په ذمہ باندې دا ډیوټي وا
چې ته به دا اور تازه ساتي چې اور د نچر ته مړ نشي ګوري دې ته به لرګي تیل د دې سیستم بداږي ما به اور ولا وسابه دور دا اور خیال به ما ساتو د اور خیال به می ساتو یو ځل چرته بهر وته ومه الله چې چاله هدایت ورکړي کنه داسي ورکړي د اور عبادت کوونکې او الله رب العزت کم مقام ته ورسو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې سلمان دا زما د اهل بیت نه دی ګور دې مقام ته الله رب العزت ورسو وزر هو تمام بهر یو ګرځه مې ولیدا د عیسایانو نو عیسایانو د دعا ټیم او دعای کوله دا خبرې په ما باندې ډېر خوږې ولګېد زه سره انسان شوم دا غو سره کې ناستم خبرې اترې مو سره وکړې خبرې ډېرې مزدارې وي ځکه چې کتاب والا هو کنه عیسایان کتاب والا هو کنه نصارا او بل مذهب وونه نو چې کله کور تر عالم دار بنان تاسو کو تلیټ شوی ولې چرته لې ما ته چې د قشان صفه خبره مو ته کړې دي عیسایانو ګرځې ته تلوم خو مذهب را باندې خو لګېدو حق را باندې ولګېدو د دینه مخکې چې کوم مذهب تیر شو د مذهب اسلام نه نو هغه مذهبي عیسایت عیسی علیه السلام مخکې تشریف راوړ و چې څنګه مې دا خبره وکړه پلار مې ډایرکټ زمانہ سپېړو تم بول چې دا څه ګډوډي وي اصل مذهب دا آتش پرستی دا د اور عبادت دی وما دی چې حق مذهب چې کوم دی عیسایت دی یو ځای ونیوم او زه په زنجیرونو وتړلم چې بهر بنوځي وزنو جوانو ما پړه کې مې د مذهب عیسایت اجازه راغلی و ما وی چې دا به قبلو په بس طریقه مې دا غو سره رابطه وکړه او د هغونه یو کس راغی زې په داسې موقع باندې چې بکور کې څوک نه وزا دیګړم او ما غو ته وی چې ما ته داسې وخه د خپل مذهب عالم چې زه دغه سره وخت تیر کوم نو هغه ما ته یو علاقه د کړه چې داسې وکا چې کله قافله تیاری شي نو ته به هغه سره شام ته لاړ شي او په شام کې ال ډېر علما دي داغونه وسې زده کی او وخل ته تیر نو زما قافله سره روان شوم او شام ته لاړم چې شام ته کله لاړم په شام کې مې دا غټ عالم ته پوښتنه وکړه ما ته وی چې دا بګي غټ عیسائی دی غټ عالم دی نو زه هغه خوان لاړم هغه خدمت پی کوو وې زه هغه سړي باندې پوه شوم چې دا حق پرس نه دی دا عیسائی عالم هغه پوه شوم چې دا حق پرس نه دی دا غي وجه دا چې دا مذهب خرڅو د مذهب سودا به کوله او بس صرف په جمع بسین خطه او پیسې به جمع کولې خزانه به جمع کولې نو ما دا خبره په خلکو کار کړه خلکو ونیو او دغه سړی پانسی کو ختم داغه په ځای باندې بل عالم راوست و دا عالم ډیر الله والو ډیر نیک سړی و زه دغه عالم سره ملګری شوم او حتی تر دې چې داغه د مرګ وخت راغی په کلونو خدمتونه مولا وکړه دا سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ عمر مؤرخین لیکل دي 300 کاله د عمر 300 کاله عمر ودا د عیسایانو د عیسی علیه السلام چې کم حوارینو د بعضو حواریینو سره د ملاقات کړ کم چې د عیسی علیه السلام ملګریو نو چې کله هغه وفات کېدو ما ته وی چې ته وفات کېږې زه به وسکو ما وای ما ته وی چې زه د بل عالم خیمه دا خو الله انشاء وای بل عالم راته خو دا سره وخت تیر کو او زه د حق په تلاش کې وای حتی تر دې چې چاره ته وې چې دا کم عالم اخرنه وای د دې عالم سره ماتي موت چې ما حضور خدمتونه وکړه خو ما ته داسې زی وخیا چې د هغه زګینه زما د تنده کم چې زه د هدایت دا طلب کوم چې ما ته د هدایت ملوش نو هغه ما ته وی چې حق خبره ده چې زموږ د مذهب خاتمه راغلی ده او یو نبی اخر الزمان صلی الله تعالی علیه وسلم په دنیا ته تشریف راوړي د هغه پیغمبر جستجو وکا او تلاش وکا هغه په حق دی هغه په سچ دی نو ما وته وی چې د هغه نبی علامات سری نو ما ته سلور علامات وخودا سلور علامات راته وخودا چې دا سلور علامتونه نشانه یې دي
اول نمبر نشان ادا دی چې هغه با په دسی علاقې ته هجرت گئی چې هغه علاقې ته با نخلستان ویل کېږي، یعنی د کجورو ځای دا به هغه علاقې ته هجرت کوي چې کومه علاقه انتهایی کجورو والی د کجورو بوټي به کې سیوای. دویم نمبر نه خبردای چې دی به صدقات نه قبلای، دی به صدقې به نه قبلای. او دریم نمبر نه خیدا دا چې هدیه به قبلای. په صدقې او په هدیه کې فرق دی، صدقې او په هدیه کې فرق دی. یاره مولوی صاحب دا صدقه ده جی، جمعات د پاره مې کړی و، مدرسې د پاره مې کړی و، دا والا نو تا لس لکه ورکړي، خو لس لکه دی ورکړي یا د جمعات له ورکړي یا د مدرسې له ورکړي، په مولا دې سا احسان ونه کو، هغه ته دې څه فایده ونه رسوله، ځکه چې خو تا مدرسې او جمعات له ورکړي کنه. یو ذاتی سړی سیز را واخلي چې په پیسو مې واغستو، د سعودي نه مې راوړو، د ملیشیا نه مې راوړو، مثال په تور باندې تاله مې راوړي چې هدیه ده، هدیه بیل سیز صدقه بیل سیز. نو په انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام او د په خاندان باندې صدقه چې کوم دی دا جایز نه ده، صدقه به جایز نه ده، دا نشي اخیستی نه او خوړی. سید با صدقه نه اخلي، نه به صدقه خوري او هدیه به اخلي. او سلورم نمبر نه خیدا دا اے سلمانا چې دغه پیغمبر د دوانو ولو په مینس کې مهر نبوت دی، نو چې کله ارته دا میلاو شو ایمان پیراوړه او د دغه سړي لمن ونیسا دا کامیابی ده. وای ما په دې دونه دوران کې چې تاسو د علماو خدمت کړو سلګي ګډي بيزي می تیاری کړې وي، ځان سره می ساتلې وي، وای هغه ګډي او بيزي می راواغسته یو قافلې والے ته می وي چې دا واخلای، زما سره پیسې مال دولت نشته، دا واخلای او ما د ځان سره حجاز ته بوزي، مکه مکرمه ته می بوزي، مدینه ته می بوزي، خو ما دغه حجاز ته بوزي. وی هغه وی چې ټیک ده، وی زما سره دوکه وکړه، چې کله چې قافله روانه شو نو زه غلام کړم، مخکې به د انسانان خرڅېده او په یو بلې خرڅول شروع کړم، هغه وی زه دومره خرڅ شوی یم، زه دومره غلام شوی یم چې ما ته هم نه دی یاد چې زه د څونه خلکو زه غلام پاتې شوی یم، دومره ډېر زری خلکو خرڅ کړم. او حتی تر دې چې په مدینه منوره کې زه د یو یهودي غلام شوم او په یو باغ کې مې په کجوري شو کولې، په باغ کې لګیا ما کجوري شو کوم او زما مالک لاندې دا غي یو رشتہ دار راغلی دی او هغه رشتہ دار وته وی خبره په مکه په مدینه منوره کې دوه قسم صحابه کنا، یو ته انصار ویل کېږي او بل ته مهاجرین ویل کېږي. انصار هغه صحابه کم چې په مدینه منوره کې مقیم او دراتلونکو صحابه کم چې مهاجرینو د هغه له زی ور کړي، د هغه خدمت کړي دي. وی وګوره دي انصارو څونه غلط کار وکړو، وی دغه نوجوان له زی ورکو او هغه نوجوان وی چې زه د الله نبی ام پیغمبر یم. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمای وی زه په ونه باندې بروم او چې څنګه می دا خبره واوریدا د خوشاله نه می په دی وجود کې یو لهر راغی، وی ما وی چې زما د ژوندۍ کم تلاشو کم د هدایت طلبو نن زاغه مقام تر رسیدلې یما په کجورو کې یما اولنې نخه خو پوره شوې ده چې دا نخلستان دی، دا مدینه منوره د کجورو اماجګا ده، د کجورو زیده زه باغی کې یما په خپل په کجورو کې ناس یما او هغه دې سړی وای چې الک راغلی دی بنو هاشم دی او هغه وای چې زه د الله نبی یما وسم خوشاله شوم، ویړه می کېدا چې د ونی نه راټوب کما او دې سړی ته وایم چې ما ته زر کا وخیا وای یریدم چې اسینه مالک را د قارشي و انتظار می کوو چې کله دا زما دا کار پوره شو، وخت رااله خپل مالک ته می وی چې مالکا ما ته د سړی په باره کې سو وایا کنه، وغه ماته چې غلیشه ستا په خبرو کې څه کار دی، مونږ ته د انصارو لګ مصیبت جوړ کړي دي چې تر ته هم لاوي چې ماته وخیا، و به هر حال و زه په پټه باندې لګي کجوري می د ځان سره واغسته او رالما د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د صحابه خواله وای ما ته هیڅ پته نه لګیدا چې د الله پیغمبر کم یو دی. وای چې کله مجلس ترانه نو تما نو د صحابه د ادب او د احترام نه ما ته پته ولګیدا چې دا یو بګی د الله پیغمبر دی. وای زه ول خواله ورلما وای ما ته کجوري مخې تکړې وای ما ته چې دا کجوري قبولېږي، وای دا صدقه ده، دا کجوري دا صدقه ده چې تاسو یې قبول کړئ. وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته فرمایل چې مونږه صدقه نه قبلو او دا صدقه په دې غریبانو باندې وکا، وای کجوري باندې واغسته غریبانو له ورکړي.
وای ما وی چې اولنۍ نښه هم صحیح وه دویمه نښه هم صحیح وه صدقه نه قبلی وای زه لاړم په بله موقع باندې بیا رالم وای ما ورته چې د الله رسوله دا کجورې مې راوړي دي ستاسو دپاره هدیه دي وای نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل چې آو مونږ هدیه قبلو وای ما دې هدیه واخیسته وای زما دریم نمبر چې کومه نښه وه هغه هم پوره شوه وای ډېر خوشحاله وم وای په جنت البقیع کې یو مسلمان وفات شوی دی او د هغه تدفین کېږي چې کله قبر ته کوزولی کېږي وای زه د نبی علیه الصلاة والسلام مخامخ وم زه دې شاته راتاو شوم خو نبی علیه الصلاة والسلام زه په نظر کې اخیستی یم ما ته ګوري چې دې څه کول غواړي دا نوجوان وای زه دې شاته رالم او د نبی علیه الصلاة والسلام د املا ملا ته ګورم چې زه مهر نبوت وینم نبی علیه الصلاة والسلام ما ته ووایي وای نوم دې څه دی وای ما ورته چې سلمان وای ما ته وایي چې شاته راشه وګوره خپل ارمان پوره کړه وای ما د نبی علیه الصلاة والسلام د املا مبارک نه ما خالی کړه څه بختور وګم او وای ګورم د نبی علیه الصلاة والسلام په املا باندې مهر نبوت دی وای ما ورته چې د الله رسوله ما ته اجازت راکړه زه یې ښکل کړم وای نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل چې او ښکل کړه وای ما بیا دا شونډې مبارک کېښودې سلمان څه بختور سړی دی څومره د عبادتونو نه تیر شو د ور د عبادتونو نه راووتو د ګرجو نه راووتو او د غلامۍ نه راووتو راغی د نبی علیه الصلاة والسلام په مهر نبوت باندې دواړه شونډې کېښودې وایي ښکل مې کو د زړه ارمان مې پوره شو او وایي بیا رالمه ما ورته چې د الله رسوله ما ته کلمه ووایه زه مسلمانېږم ما چې څومره نښې وې هغه ټولې نښې په تا کې ولیدې او زه خوشحاله یم چې زه ستاسو خواله را رسېدلی او نبی علیه الصلاة والسلام ورته کلمه ووایي مسلمان شو او الله رب العزت ولله هغه ارمانونه پوره کړه نو د